أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مخکی آیت مبارکه کی او فرمایل چې هر کس دې امانت داغي حقدار ته ورسي او دا ډیر عام مفهوم لري، یعنی هر کس ته خپل ذمہواری پوره ادا کوي. کدا یو عام کس ته، که دیاړي مار دی، که ملازم دی، وړو کې نوکری کې دی او که په غټه نوکری باندې دی، دی چې په هر یو منصب باندې دی، دی د هغې پوره حق ادا کوي. او بیا فرمایل چې تاسو د خلکو په منځ کې که فیصله کوئ نو په پوره انصاف سره او عدل سره فیصله کوئ. نو دا بیا خاص طور باندې د افسرانو سره د حکامو او حکمرانانو سره تعلق ساتي. نو دی آیت کې وس گویا چې مخکې آیت کې حکمرانانو ته د عدل او د انصاف حکم وکړلو، نو په دې آیت کې وس رعایت عوامو ته دغه حکمران د تابعداري کولو حکم کوي، کم حکمران چې به عدل او انصاف کوي. نو گویا چې دا د سیاست مدنیه دویم حکم ذکر کوي. فرمای یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، اطیعوا الله، د الله تعالی تابعداري کوئ. دا یا ایها الذین آمنو خطاب دا هم په یو حکم کې د اهمیت بیانول لپاره مخکې راوړل کی. نو فرمایي چې تاسو د الله تابعداري کوئ. واطیعوا الرسول، او د رسول تابعداري کوئ. یو آیت کې راغلی من اطاع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول تابعداري وکړله نو د الله تابعداري وکړله. نو دلته کې د الله تابعداري جدا ذکر کړه او د رسول جدا. نو د جدا ذکر کولو مقصد پدې کې د شریعت حجت بیانې، چې د شریعت مبارکه اصول چې دي د سنه چې استدلال کولای کېږي، نو پای کې اولنی قرآن پاک دی. اطیعوا الله، د الله تابعداري کوئ، یعنی وحی مطلوع، وحی مطلوع چې ده هغه مراد ده. نو فرمایي چې تاسو د الله تعالی تابعداري کوئ، یعنی د قرآن پاک پیروي کوئ. واطیعوا الرسول، او د پیغمبر تابعداري کوئ. نو دا مستقل طور د ذکر کولو کې حکمت دغه دی چې یو اصول د شریعت کتاب الله دی،
نو دویم نمبر پس بیا سنت رسول الله دی و اولی الامر منکم او خاوندان د اختیار ستاسو نه فرمای چې د الله او د الله د رسول تابعداري کوي او بیا چې د چا په لاس کې واک اختیار دی د حکومت خاوندان دي دا غو تابعداري کوي دې دوج نه فرمای کچري په یو چوک کې هغه سره بتی لګېدلی چې دای مقصد دا دی چې تاسو ودرېږئ او روډ خالی او یو کس دغه باتۍ خیال ونه ساتي او د سیګنل مات کی او زی نو دا د ګناه وکړله اطیع رسول دا ونه کړلو نو فرمای چې د الله او د الله د رسول او د اختیار خاوندان یعنی حکومت چې کم وخت کم رایج حکومت ته داغي تابعداري کول دې ځکه چې د حضرت عبد الله ابن عباس او حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ د دوی په نسبت باندې د اولو الامر نه مراد علما او فقها دي چې تاسو د الله تابعداري کوئ او یعنی د کتاب الله او سنت رسول الله او دریم نمبر پسې اولو الامر یعنی د علماء او د فقهاو د دوی تابعداري کوي نو زینو صحابونا دا نقل چې دینه مراد هغه حکمران دی داغه وخت چې کوم حکمران دی هغه ته مراد دی او بیا مفسرینو د دې یو تطبیق داسیم کړي دی چې عام طور کې د مسلمانانو یو کس حکمران جوړیږي ظاهر ده خو مخامخا د کتاب الله نو د سنت رسول الله نه خبري دا یو خبره ده یعنی د واک اختیارمن چې ده دا که حکمرانی نو پکار چې هغه د کتاب الله او د سنت رسول الله نه خبري نو چې خبرو نو بیا دا د واک اختیار خاوند دی حکمران هم دی او عالم هم دی فقيه هم دی دروش ولا نو دا دوانه ګوي چې د دې نه مراد دی نو په دې کې دا اشاره شوله چې یو حکمران د پار د قرآن او د سنت نه ځان خبرول او د دې پوهه لرل صرف خبرول نه بلکې د دې په گہرائی باندې پوهیدل دا د حکمران د پار ضروری خبره ده او فرمایي چې د علمگیر باچا پورې دا چې څومره باچایان راغلي دي دغه خلک به دا شریعت نه ډیر زیات خبرو اکثر به جمع دوی په خپل ورکوله او په جمع کې به اکثر د قرآن پاک هغه آیاتونه وي چې پای سره به خپلو خاص خلکو ته خاص اشاره کولې لکه چې کله به فرمای چې په سفر باندې تلل د حج عمره یا بل سفر نو سوره طه
داغي دا آیتونه به تلاوت کړل هذا فراق بیني و بینکم نو دې کې داسې اشارې ورکول دا د هغه بادشاهانو هغه علمي هغه استعداد هغه پوهه هغه وه نو فرمایي چې د واک اختیاران چې د هغو هم تابعداري کوئ فإن تنازعتم او که چېرې ستاسو اختلاف راشي فی شیء په څه شي کې ستاسو اختلاف راغی په ځمکه باندې په روزګار کې بله څه مسله وه دنیاوي یا څه دیني مسله وه یا په مسایلو کې اختلاف راغی د علماو فقهاو نو هر څه اختلاف چې ستاسو راغی فردوه الی الله نو دا تاسو واپس کئ الله تعالی ته په کتاب الله کې وګورئ د دې څه جواب دی کتاب الله کې به دغه اختلاف څه جواب موجودي که په کتاب الله کې نو والرسول نو بیا په سنت رسول کې وګورئ احادیث مبارکو کې وګورئ نو په دې کې دلته کې اول الامر ذکر نه کړل ځکه چې اول الامر به دغه مسله په کتاب الله او په سنت رسول الله کې ګوري نو اصل تابعداري کول خدای الله او د رسول دی دا اول الامر چې دی د هغو تابعداري تابع ده د الله او د الله د رسول یعنی دوی چې کله د الله او د الله د رسول دا نظام په خلکو باندې لاګو کوي دا دغه حکمران تابعداري نه دا دغه الله او د الله د رسول تابعداري نو دلته کې ځکه مستقل پکې په دې ځای کې اولي الامر دوباره ذکر نه کړل چې ستاسو اختلاف راځي نو هغه خبره الله ته او د الله رسول ته واپس کوئ کتاب الله ته او احادیث مبارکه ته ان کنتم تؤمنون بالله چېرې تاسو یقین لرئ په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې نو فرمایي که چېرې څوک خپل یو اختلاف هغه چې دنیوي او که دیني و هغه الله ته او د الله رسول ته یې پیش نه کړلو په شریعت یې د هغې فیصله ونه کړله په بل یو نظام او په بل یو قانون باندې فیصله وکړله نو فرمایي چې د دې کس په الله باندې او په آخرت باندې ګویا چې ایمان شته نه نو دې د وجې نه فرمایي که چېرې تاسو یې ایمان راوړئ په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ذلک خیر دا ډیره غوره ده ستاسو لپاره و احسن تاویلا او ډیره ښایسته ده په اعتبار د انجام سره تاسو چې کومه خبره مو الله ته او د الله رسول ته واپس کوله دا ستاسو لپاره په دنیا کې هم غوره ده او په آخرت کې هم غوره ده یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو اطیعوا الله تابعداري کوئ د الله تعالی واطیعوا الرسول او تابعداري کوئ د رسول واولی الامر منکم او اختیارمند واک ستاسو نه فإن تنازعتم نو که چېرې ستاسو اختلاف وکئ فی شیء په یو شي کې فردوه نو واپس کړئ دې لره الی الله الله تعالی ته والرسول او رسول ته ان کنتم تؤمنون بالله که چېرې تاسو یقین کوئ په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې ذلک خیر دا غوره ده واحسن تاویل او ډیر ښایسته ده په اعتبار د انجام سره الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي
مرنا مخد عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.